سلامونه ملګرو، نن د سره د تاج محل حوالې سره داسې معلومات شریکوم چې تاسو به حیران کی. ځکه دې حوالې سره دا مشهوره ده چې کله شاهجهان باچا دا تاج محل جوړ کو، کوم مزدورانو په دې کې کار کړو، نو شاهجهان باچا د هغه مزدورانو لاسونه کټ کړل چې داسې تاج محل بل جوړ نه کی. دا تاج محل شاهجهان باچا ولې جوړ کړو، دې خبره کې حقیقت شته کنه، مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د تاج محل حوالې سره در سره مکمل معلومات شریکوم چې نن تقریبا 370 سال مخکې داسې زبردست عمارت چا جوړ کړو. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره به ضرور شریکوي. ټول نړۍ چې کوم دی تاج محل د شاهجهان باچا د خپل خزې په یاد کې جوړ کړو جی. دا په کوم ځای چې تاج محل جوړ دی دغه ځای کې د شاهجهان باچا چې کومه خزه وه د هغې قبر و جی، نو دا تاج محل د هغې د قبر د پاسه جوړ شوی دی جی. د شاهجهان باچا د خزې نوم ممتاز بیګم و چې د خپلې خزې سره ډېره زیاته مینه لره او دغه ممتاز بیګم د خپل 14 بچي پیدایش په دوران کې وفات شوی و جی. د خپل 14 بچي پیدایش کې دغه ممتاز بیگم وفات شوی و. د وفات نه پس شاهجهان باچا ټول دولت چې کوم دی په دې تاج محل باندې لوټاو کو او د خپل خزې د قبر د پاسه د تاج محل جوړ کړو. ځکه وای دا تاج محل جوړول دا د ممتاز بیگم اخرنی خواهش شو. مطلب هغه به خامخ خپل خاوند نه دغه کړي ډیماند کړي چې مال به یو محل جوړي. نو بیا هغه وفات شو. نو د شاهجهان باچا چې کوم دی د خپل خزې دغه ممتاز بیگم د قبر د پاسه هغه له تاج محل جوړ کو جی. دومره مینې ورسره لرله جی. دا عمارت نن تقریبا 370 کاله مخکې جوړ شوی دی. دا بلډینګ د هغه وخت ټولو نه ښایسته اوچت عمارت و جی. د هغه وخت ټولو نه ښایسته عمارت و. اوس خو تاسو له معلومه را دی نه ښکلي عمارتونه جوړ دي، خو دا یو تاریخي عمارت و جی. تاج محل جوړېدو کې تقریبا 22 کاله لګېدلي و جی. 22 سال په دې کې لګېدلي او دې کې 20,000 نه زیات مزدورانو شپه ورځ کار کړی جی. په دې به ډے او نایټ شفټ دواړه لګېدل. دا خو په انډیا کې زما استاد تلل خو ولا پاسبل دي نه که چېرې د بل ملک پاسپورټ راله میلاو شو په هغه پاسپورټ باندې لاړو، نو ښه خبره ده چې د پاکستان او انډیا تعلقات داسې دي چې پاکستانیانو ته هغې ویزه دومره په اسانه باندې نه ورکوي جي. نو دې کې چې کومه کاریګري شوې لکه اوس په ډېر ملګري وایي چې 22 کاله خو ډېر غټ ټایم دی. نو هغه ټایم کې خو ګوره دومره مشینري ونه، هغه ټایم کې په لاسونو باندې به خلکو کار کول او دې کې چې کومه مشینري، دې کې چې کوم کار شوی دی، کم آرټ ورک په دې کې شوی، یقینا چې 22 کاله هم کم دی جي. خبل دې محل کې داسې کاریګري شوې ده چې د دنیا څومره هم غټ انجینران دي هغه دی له اوس هم حیران دي. کرنټ د 21وي صدۍ چې کوم انجینران دي هغه 370 سال مخکې دغه تاج محل له حیران دي چې دا مزدورانو جوړ کړی څنګه و جي. دا ځکه چې که دې قیمت اندازه که چېرې تاسو د نن زمانې ټایم کې ولګوئ نو دې قیمت تقریبا د نن زمانې په ټایم کې 7,000 کروڑ روپو نه زیات دی. 7,000 کروڑ روپو نه دې قیمت اوس په نننۍ زمانه کې زیات دی. هغه ټایم کې په څومره پیسې لګېدلې وي ابه د هغه ټایم خلکو له پته جي. تاج محل ټولې دنیا نه زیات کتلو والا عمارت په دنیا کې په 2م نمبر دی. لومبۍ کېدای شي برج خلیفه، یو دویم ورپسې تاج محل، یا کېدای شي بل داسې دنیا کې ډېر داسې ځایونه دي چې خلک ډېر په شوق باندې ګوري. مصر کې د دنیا ځایونه دي، دې نه علاوه فرانس کې د دنیا ځایونه دي، خو دا پکې په 2م نمبر دی. دې له په کال کې تقریبا 7.8 میلیون پورې خلک د دې کتلو ته راځي د ټولې دنیا نه، صرف د انډیا د ایشیا نه، دې له انګریزانو هم راځي د تاج محل کتلو دپاره جي. او دې تاج محل حوالې سره دا خبره هم ډېره زیاته مشهوره ده چې دا تاج محل چا جوړ کړی، کومو مزدورانو یا کوم انجینرانو هغه ټایم کې څومره هم کسانو. نو شاهجهان باچا د هغې مزدورانو لاسونه کټ کړي جي. خو د دې خبرې تر اوسه پورې څه ثبوت نه دی میلاو شوی. دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته جي، هېڅ قسم ریالټي پکې نشته، ځکه د دې ثبوت تر اوسه پورې میلاو شوی نه دی. نو تاج محل دې حوالې سره که دا چېرته انټرنل سټرکچر په دې تاسو خبره شروع کړو نو دا ویډیو به ډېره زیاته لینتي شي. دا ما اهم پوینټس د دې حوالې سره تاسو سره شریک کړه. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.